الله الرحمن الرحیم. چې کله یو مسلمان ورور په تکلیف کې په مصیبت کې، نو هر مسلمان له پکار دی چې هغه د خپل وس مطابق د هغه مرسته وکړي، د هغه امداد وکړي. ځکه د مسلمان مثال دا په شان د یو وجود دی. نبی علیہ السلام وایي مسلمان په شان د جسد واحد دی. که چېرته د بعضې حصه هغه په تکلیف کې، نو اشتکا کله ټول حصه د ټول بدن د هغه په درد کې. لکه مثال په طور په خپه باندې درد راشي، نو د دې سره په سر باندې هم درد راځي، ټول وجود هغه چې کم دی نو هغه په تکلیف کې. دغه شان مسلمان دوم په شان تر جسد واحد دی چې په یو مسلمان ورور باندې تکلیف وي، نو داسې شوه چې دا په ټولو مسلمانانو په هغې باندې تکلیف دی. د دې د وجې نه هر مسلمان له پکار دی چې هغه د بل مسلمان ورور د هغه د خپل وس مطابق مرسته کوي. انس رضی الله تعالی عنه د هغه روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې که ظالم دی او که مظلوم دی ته د هغه سره مرسته کوه. اوس دې حدیث مبارک کې مونږ وګورو، نو نبی علیہ السلام ظالم او مظلوم دواړه یاد کړي چې د دې دواړو سره امداد وکړي. صحابه کرامو عرض وکړه د الله رسوله، د ظالم سره به مونږ څرنګه مرسته کوو؟ نبی علیہ السلام وایي د ظالم سره ستا مرسته دا ده چې تا هغه د هغه ظلم نه بند کړي، د هغې ګناه نه یې بند کړي. په کومه ګناه کې چې هغه اخته دی، نو دا ستا د هغه سره نیکي ده، د هغه سره ستا مدد دی. دغه شان یو مظلوم دی، د هغه مظلوم په تکلیف کې دی، بیا په هرې طریقې سره ته د هغې امداد کولی شو، نو ته د هغې امداد کوه. دا د هغه ایماني او مسلماني حق دی په تا باندې. اوس په موجوده دور کې مونږ وګورو، نو په کم ځای کې هم په مسلمان باندې څه تکلیف دی، په مسلمان باندې څه درد دی، که هغه د سیلاب په صورت کې په مسلمان راغلی دی، که هغه د جنگ په صورت کې په مسلمان راغلی دی، که په بل څه طریقې سره په مسلمان باندې تکلیف راغلی دی، دا به مونږ ټول د خپل ایمان حصه ګڼو چې مونږ د هغې سره امداد وکړو. په هره طریقې سره که مالي لحاظ سره مونږ د هغې امداد کولی شو، په هغې طریقې سره وکړو. که اواز مونږ د هغې دپاره پورته کولی شو، په دې طریقې سره وکړو. که بدني لحاظ سره هلته هغې ته حاضرېدی شو، د هغې دپاره امداد او مرسته کولی شو، په دې طریقې سره وکړو. مختلفې طریقې د امداد دي، نو هغه ټولې طریقې په هغې کې بعضې طریقې د خپل وس مطابق چې کومه طریقه مونږ اپناولی شو، هغه طریقه مونږ اپناو کړو. الله تعالی به مونږ له جزای خیر راکړي.